السلام علیکم ورحمت الله. څنګه لږی خیر دی؟ زیما او عارف خان را سره دی. منګ نن بنی مالک ته چکر لګو، تاسو ته لګ دی بنی مالک وزټ درکو. عارف خان بالکل جی، تاسو خو خدای چې لاړ شو چکر ولګو. زه نن د بنی مالک چې کوم دی ډېرې مودې پس چې کوم دی موږ بنی مالک ته نه ځلی جی، او زه د بنی مالک چې کوم مطلب د دې څه حالات دي او زموږ د بایګان چې کوم دی بډګرام دي او کوم د بار خلک دي هغه په څه حالات کې دي؟ هغه څه حالات دا موږ سره اوسئ ګورو چې موږ سره اوسه تاسو چکر درکو. دی بنی مالک کوم چې مشهور ځای دی په جده کې، او امید ده چې تاسو به زموږ دا ویډیو به تاسو خوښ شي. څوک بلټي کوي، څوک هغه چې دی ځان سره وړي. نو موږ نن چکر لا راغلي وو، تاسو ته موږ د بنی مالک له خو د دې ځای د دوکانونو خول لږ دا طرف دوی ته مو وښایي چې دا چې ناصر خان زمونږ د بټګرام د شهر سره تعلق دی. ډېر وخت نه دو بنی مالک کې دکانداري وکړه. کاروبار څنګه روان دي تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نامه ټول خپل مسلمانانو بایګان ته وسلام او بیا ستاسو ټیم شکریا ادا کوم چې تاسو ته راغلی خپل قیمتي وخت او مونږ راکړه. خبره داسې ده چې کاروبار دا 2-3 میاشتې شو چې کم از کم د لاک ډاون نه دی پته لګا. نو خو تاسو ټول ته معلومه ده چې دا 2 میاشتې 2 میاشتې خپل کور کې ناست بیا د اختر نه وروسته چې هغه څلور ورځې نه وروسته کوم ترتیب بیا شروع کړو. نو کاروبار په دغه ستاسو مخکې دی لکه مطلب دا دی چې خلکو اصل به پرېوتې دي ډېر انتهایي اثر زما په خیال باندې چې 50% اثر پې پرېوتی دی. اوس ګاهک راځي یا ګاهک نه راځي؟ نو ګاهک خو راشي زما روکې ولې راشي یو شی په 50 چې تا ته به په 30 باندې راکړه یا په 60 راکړه. ولې چې خلکو مجبوري ده، ولې چې 2 میاشتې خلکو کار ونه کړو او خلک ډېر پریشانې حال او دا چې جیب هم اجازت نه ورکوي خلکو ته. جي 2 میاشتې زموږ د خلکو غریبي ده، خو چې میاشت پوره شي جو ځان سره هغه
انډیوالي کراین ته لر کې نور خپل کور ته وړي نو په هغه نسبت باندې الله پاک خیر راپېښ کړي الله نه دعا کوو دلته وړي په نسبت اوس لکه دا هیڅ هم نه ډېر رش کوي الحمدلله مخکې به دا مارکېټ په برخه لکه دا بل په خطر لکه خلک و کاروبار او دکانداران خوشحاله او هم خوشحاله کله چې لاک ډاون شي د نه بعد دکانداران پریشانه دي او خلک هم پریشانه دي کارونه نشته بارو خلک پریشانه دي ناصر چې کله لاک ډاون کېده د هغې نه مخکې هغه میاشت پوره کېدو واله وه خو منځ کې لاک ډاون وشو دوکانونه بند شو بیا خو تاسو که خیال کړئ 2 میاشتې سلې پاسه بند 2 میاشتې سلې پاسه بیا بند وو لکه کله نه چې بیا د اختر نه وروسته مو دوکانونه کولا کړله نو بیا خو خلکو وایي چې دا چله چې موږ خو دا کاری نه شو برداشت کولی ولې چې موږ خو دوکانونو ته راغلي نه لهذا بیا د مارکېټ والا پسې خلک لاړل هغه ته یې وایي چې بهله څه چې موږ خو د 2 میاشتې دوکانونه بند وو نو هغه وایي چې خیر دی دا د 9مې میاشتې د عربۍ او د 8مې میاشتې دا به تاسو زه معاف کړم لکه دا کومه چې اوس سټارټ ده که نه نو هغه چې کوم دی هغه به تاسو ماله راکړئ هغه کومه چې 2 لاک ډاون شوي وي که نه هغه اړو مه راکوئ ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو خپل دا قیمتي وخت دلته راکړه راغلی او زه به دغه یو درخواست کوم خپل عوام ته خاص طور پر پاکستانیان تاسو ټول مسلمانانو ته چې خدای لپاره په ځان باندې رحم وکړئ په خپل بچو رحم وکړئ په خپل علاقې رحم وکړئ او احتیاطي تدابیر اختیار کړئ ماسک اچوئ او ګلبزونه اچوئ او کور کې دا ضروري خبره ده خپل کور کې هم یو بل سره فاصله ساتئ ولې دې وخت کې دا لږ ولې فاصله چې ده که نه اشرف دا د ډېرو اوږدې فاصلې نه ښه ده لکه لهذا زما خو دغه درخواست دی خپل ټولو عوامو ته چې احتیاطي تدابیر اختیار کړئ یعنې جي موږ نن د کور راووتو تقریبا ډېرې مودې نه پس جي او زموږ کوشش دا و چې یاره موږ لاړ شو دا مارکېټ وګورو او ډېر ټایم وشو چې د کور نه بهر نه یو وتي نو نن موږ دا مارکېټ چیک کړي جي هغه مخکني چې کوم حالاتو یا مخکني چې کوم دلته کې هجوم او هغه شانتې نن سبا نشته نه موږ وینو دلته کې هغې وجه دا ده چې کرونې دلته کې دا خلک ډېر احتیاطي تدابیر چې کوم دی ډېر کوي ٹھیک شوه یریږي او هغې نه علاوه چې کوم دی سوشل ډسټنس ساتي او بار چې نن یو خبره چې ما کومه نوټ کړل نه د ماسک نو ما چې دلته کې هر یو کس کتلی د بغیر د ماسک ما یو کس عبدالله صاحب څه به وایي لاک ډاون دی او د مسافرۍ باره کې بس مسافرۍ باره کې بس ووایو خو حالات چې دي دا خو دلته ډېر زیات خراب دي او دا لاکډاون چې دی دا لږ نارمل شوی و لکه حالات برابر شو خو بیا چې کوم دي مریضان زیات شو او د هغې نه وجې نه سبا نه بیا دوباره چې کوم دی نو دا بیا لاکډاون دی شپږو نه درېو پورې ملک ټایم ورکوي او کاروباري حالات چې دي دا ډېر زیات خراب دي انشاءالله خدای پاک د خیر کړي خو حالات دا دي لکه چې څومره سختي نو دې سره حالات چې دي دا ښه کېږي پکار ده چې موږ کور کې دننه پاتې شو او بار تنوزو خلکو سره ملاویږو ځکه چې دلته هفته ټایم یې ورکړی هغې کې حالات چې دي هغه ډېر زیات خراب شوي لکه اوس بیا لږه سختي شوه نو دې وجې نه حالات انشاءالله کنټرول شي کله ځو بیا کلي ته انشاءالله پروګرام شته چې د کرونا مورونه ختمه شي بیا به پروګرام مسافر کلی دی کلی دی مسافرۍ ژوند ګراني مسافرۍ ډېر ګران ژوند دی ډېر حد نه زیات ټیک شه ډېره زړه مهرباني یادېږي کلی او کورونه او دا څه شي زیات مس کوئ لکه کوم یو داسې نور وایم چې کلي کې ما کلي هر څه مس کوم ملګري دل یادېږي یا داسې یو مومنټ دل یادېږي په گیم کې هغه راغلی یادېږي او نور داسې ډېرې خبرې دي ډېره مزه مې کوم هغه دلته اوس کم لګي دلته ډېر مې شغل میله ولګي خو هغې ته نه رسي عارف خانه دا دې ته څه وایي دې چوک ته دې ته یې وایي دا
مقام لاهور دی کنه خدمه متم لاهور دی دا هغه د کارګوګانې دي نو اصل کې دا چوک چې کوم دی دا مقام لاهور په نوم باندې ډېر زیات مشهور دی لکه حاجی زمونږ خلک لکه دې ته وایي چې دا د مقام لاهور چوک دی دا دی بني مالک مین ځای دی لکه دلته هوټل دی کارګوګانې دا دی پکې او نور خوراک څښاک سامان شو دا مقام لاهور ډېر زیات مشهور دی تاسو ټول ولیدلي کارګوګانې دي دلته تاسو به دا کتلي